دویمه مسله و په دې عنوان کې ويجوز بيع اللحمان المختلفه بعضها ببعض متفاضلا. دا عنوان بيع شيء دا غشي بيع کول مما يتخذ منه بيع دی وشي کول بما په هغه شي په عوض کې کوم چې د دې نروتي لکه مخکې مسله کې تیر شو د زیتونو د شرشمو د دانو بيع کول د هغه شي په عوض کې کوم چې د دانو نروتي یعنی تیل. نو دا یو مسله په کې تیر شوې ده. دویمه مولوی صاحب غوښې چې دي کنه دا چې کله د حیواناتو یعنی د کوم حیواناتو چې غوښې دغه جنس بدلو به خپل منځ کې تبادله کې نو کمې زیاته به کې جایز دی. البته جنسونه پیژندل ضروری دي. نو موږ پرونه ویلو چې غوا او میخه یو جنس دی او ګډ او بزه یو جنس دی. په دې مسله کې بزم د نصاب کې زکات په مسله کې اگر چې قسم په باب کې ببیل بیلی یو سړي ویل قسم دی د غوا خبره خورم د میخي والی خورنه هنس کیږي دغه شان د چلې غبنه خورم د ګډي والی خورنه هنس کیږي د قسم خبره د بورف بنا ده او اوخ بیزان لجنس دی. نو مسله دا د چکله د غوخي جنسونه بدلی خپل منځ کې تبادله کمې زیاته سره جایز ده. اگر چې جنسي اگر چې قدري دي خو جنسي بدل دی نو چې کله جنس بدل وي کمې زیاته جایز وي. ها کچري د یو جنس والا حیوانات غوخه هغه خپل منځ کې تبادله کې نه به کمې زیاته سره خرڅولي جایز نه دي. منګه وضحیه کې دا ویلو که ذهن کې وي چې کله د غوښې تقسیم کوو پوره په وزن سره به کوو او وجه ولم دا ویلي و چې تقسیم هم بیعي ځکه دی وی سبل لذي د بلی سبل راځین مبادره المال بالمال بالتراضي کنه او چونکه قدري اشیاء هم دي جنسي یو دي نو کمې زیاته به کې منه دي نو مساوات به اعتبار د وزن سره ضروری دی الته ویلو کنه. بهرحال کله یو حیوان د یو جنس حیوانات غوخي نه به جنس هم یو دی قدري هم دي نسام حرام ده او کمې زیاته تفاضل هم حرام دی او که جنسونه بدل وي نو تفاضل جایز دی. البته نصاب بهرحال حرام ای داسې نه چی بيع الکالی بالکالی دی جوړ شي. احد البدل سیدا مخکې راځي. ويجوز بيع اللحمان المختلفه بعضها ببعض متفاضلا چې مختلف فيها ولكن بشرطين احدهما ان يكون نقدا لا نسيئه. ځکه جنس یو علت دا جزء علت خو پکې شته کنه قدري خو دي. دویم ان يكون مختلف الجنس بوي نور خبره کړی دا. وكذلك البان الابل. ها بل مسله دا ده چې د مرغیو غوخه کچري په هم جنس باندې متفاضلا خرڅه جایز ده. وجه څه ده مرغی چې دي کنه مرغی غوخه مثلا د کوترې په کوتره باندې چرچنه باندې جنس یو دی قدري نه دي عام عرف کې دا وزن کیږي نه نو یو شته بل نشته نو کمې زیاته سره خرڅول به جایز دي. هغه یو عرف داسې جوړ شو یو ځای کې داسې عرف جوړ شو چې هلته باقاعده په وزن خرڅېدل لکه نن سبا چرګان په وزن خرڅېږي کنه نو قدري جوړ شوي دي نو په دغه شان صورت کې به کمې زیاتې چی دا به جایز نه وي کا. بخلاف بيع لحم الطير بجنسه متفاضلا حيث يجوز مع اتحاد الجنس لأنه لا يوزن عادة هذا ده وزن ندي فلم يتناول القدر الشرعي فيجوز متفاضلا. دغه مسله د یو حیوان شودو د بل حیوان د شودو په وس کې خرڅول نو دلته د غوخي حکم دی که جنس یو د یو غوا شوده د بل غوا شو د شودو په وس کې یا میخم د دې جنس نه ده چلې ګډ
اوخانو هغه نو په دغه صورت کې جنس دی نو کمې زیاتې به کې ناجایز دی توجه چې مسله پوره واورئ زمونږ په عرف کې دا شوده چې دی په وزن خرڅېږي نو قدري شوي هم دي ورسره چې د غوا شوده د غوا په شودو باندې د میخې په شودو باندې خرڅې نو جنس هم یو دی د چیلۍ شودو د چیلۍ په شودو د ګډو په شودو باندې خرڅې جنس هم یو دی دغه شان د اوښ هغه په اوښ باندې جنس هم یو دی ورسره قدریم دي نو تام علت موجود شلو نو ربا دواړه قسم حرام شو حقیقي ربام او شبه ربام تفاضلم حرام نسام حرامه نرسې به ها کچري د غوا شوده د چیلۍ باغی د اوخي باغی یعنی جنس بدل شي نو بس به جنس بدل دی اگر که قدرې کمې زیاتې به جایز وي ادم رده چې نصابه به حرام وي او که پیسو مانی اخلي به خو خبره بدل شو وكذلك البان الابل والبقر والغنم بعضها ببعض متفاضلا وجه لكل لانها فروع من اصول هي اجناس زكدا فروع د اصولنا او اغه اصول چې اغه یو جنس نه دي اجناس دي فكانت اجناسا مزدا فروع څه شو د چا چې اصول اجناسي فروع مجناسي البته دلتم دو شرطونه دي ولكن بشرطين مذكورين في اللحوم ان يكون اذا بيد او مختلف الجنس فيه ورسره د دقلو سرکا او د عنب سرکا خپل منس کې تبادله کې نو کمې زیاتې به جایز ده دقل کمزور قجلو ته ویل کېږي نو فی الحال یوم سرکا د بلم سرکا ده هو اصل بیل دی یو قجوری دی او د بل انګور دی نو دا مختلف الجنس شو اگر که قدری دی و جنس بدل له کمې زیاتې سره خرڅول څه دي جایز دي وخل الدقل بخل العنب متفاضلا دا جائز دي کا لاندې وتلیکلي للاختلاف بين اصليهما منګه د جنس مختلف الجنس د بار مختلف صورتونه ذکر کړي یو بګی داو فكذا بين ما ايهما ولهذا كان صاحب د هدايه وي ولهذا كان عصيراهما جنسين د انګورو او د قجرو چې کوم جوسي دام دواړه دو جنس حسابيږي وشعر الماضي وصوف الغنم جنسان دم ویلیو د چيلي ویخته او د غړي وړي دا دو جنس دي اگر کړي دي اصل یو دي خدا دو جنس ولې دي مقاصد کې اختلاف دي کنه مقاصد بدلېدل سرم جنس بدليږي دا هدايه کې دي ښا دلته وخل الدقل لیکل دي دې مطلب دا نه دی چې دا مو قجرو سرکه چې دا هغه کوم د انګورو په سرکه باندې خرڅو نو متفاضلا بني جایز عام جایز ده عام طور سرکه د دقل نه جوړیږي نه ځکه دا ذکر کړي په دې عنوان کې درېمه مسله ويجوز بيع الخبز بالحنطه والدقيق متفاضلا الک د روټي بيع پوړو باندې غنمو باندې اوړو باندې متفاضلا جایز ده تبه چاله کدا خو یو جنس ته باید عام جنس کیږي نو متفاضل تفاضل پکې څنګه جایز شو څمویل دروټو بیا بغنمو یو دروټو بیا به اوړو باندې دوا نو وجدا د مولوی صاحب دواړه قدرې نه دي کنه غنم قدرې دي مقابله کې روټي قدرې نه ده روټي خو عددي ده اگر که د وزن په اعتبار سره د روټي هغه مقدار معلومیږي چې حکومت د طرف او د اډر د دومره وزن والا به جوړوي نور خرڅيږي په عادت باندې لکه څنګه چې ماته ستړډبو خبره پرون کړي وزرت لیکلي دي چې اگر چې باغی لیکلي 1 کیلو 2 کیلو غوړي 4-5 کیلو غوړي لیکلي خدا صرف د کموالی او زیاتوالی امتیاز د باري نور خرڅيږي عددن نظم په عرف کې لمبایانو باندې حکومت وقت د روټي وزن مقرر کړي دي خو خرڅ به وزن نه کیږي خرڅ به عادت کیږي نو روټي خرڅول په غنمو د دوړ قدرې نه دی یو دی اگر چې جنس یو دی لہذا
کمې زیاتې به کې جایز دی بلکې موږ دې کې لږ ترقي کوو خبرې دا خبره پوره کومه دغه شان روټۍ په اوړو باندې خرڅول اگر که اصل به یو وي خو دومره ده چې اوړه قدري دي او روټۍ نه ده نو کمې زیاتې به کې جایز دی او صحیح خبره ده د مال ترقي به کې کوو هغه دا چې روټۍ او غنم یو جنس نه دی صنعت پکې شوی روټو کې اخیره وجه موږ ذکر کړی وکنه موږ تقریبا چې شپږ صورتونه ذکر کړي چې هغه سره جنس بدلیږي هغه کې یو داو اول لکه زیادت الصنعه زیادت صنعت چې ده کنه موږ دا ذکر کړو نو پروټي کې خو زیادت صنعت شوی روټي ته باقاعده بخښه شوی دا دغه زیادت صنعت دا په وړو یا په غنمو کې نه دی شوی بهرحال جنس مختلف دی نو که روټي وزنی شي کنه هم کمې زیاتې پکې جایز دی بیا صاحب د هدايي و مسله ذکر کړی دا روټي قرض اخیستل څنګه دي نو دې کې اختلاف ذکر کړی دی چې روټي چې قرض اخلي په کوم صورت کې ویلي سیدا د مولوی سیم زمونږ عرف کې خلک روټي په اعتبار د عادت سره قرض اخلي کورونو کې به باغی کې چې کم لګ غونته کې کمې زیاتې کنه واپسې کې چې ور کوي دغه دویم کور روټي لګ غټي یا لګ وړي نو دا جهالت چې کنه دا یسیره ده دا کمې زیاتې لګ دی او خلک ورلا اعتبار نه ور کوي بس جایز ده قرض یو بل نه روټي اخیستل زمون په کورونو کې عام طور خلک وړه ام قرض اخلي دا مسله و مال کوي همدغه شان کله کله غوړي قرض راوالي چینی قرض رلی چې وغیرہ قرض رلی نو اعتراض او واپس ولا سباله اب تپس لس ورځې پس به ادایګي کوي واپس یې ور کوي اعتراض دا جوړیږي چې وزنانا یا یو سړی د یو کور نه وړه قرض راوالي واپس ورلبه سباله وړه ور کوي دا خو مبادله المال بالمال دا یو نه مال واخیست ور بل مال ورکو او جنسم یو دی نچکل او قدری هم دی جنسم یو دی قدریم دی معنا بیا وشولا جنس یو دی قدری دی نه بکار دا د نصاب کې حرام او دلته خو جایز ده دغه شان پچینای کې دغه شان د نور غوړي وغیرہ ټول کې نو دغه وهم په وجمانی خلکو په منبرونو باندې دا مسله کړې ده چې دا نه دی جایز حالانکه خبره غلطه کړې ښه نو ماته متوجه شي دا ولی جایز دی اول خو مسله دا چې دا جایز دی وجه بيدا بیان ده دا قرض دی بیا او قرض کې فرقي چې کله د همجنس اشیاء خپل منس کې بيع کې نه به پکې نسا حرام ده کمې زیته حرام دی دا خو بیان ده دا خو قرض دی اوس به معترض وي کتنوم قرض ورکه او کده بای ورکه حقیقت نه بدلیږي دواړو کې مبادله المال بالمال بالتراضی وي یو تبای بل قرض به دي څه مطلب شو نه رسي نو تاسو چې وس کوم خبره کوم دا ډېر احمد زین کې واچوي صاحب د هدايي زه به زیاده خبره کړي کتاب شرکت کې هم کړي دا بای سلام کې موزه کې کړي هغه دا چې ګوره په قرض کې چې کله د مقروض د قرض خواته دغه شی واپس کوي به ووري زه د جنزیب نه غنم رواله مکیلو قرض چینی اوریج رواله مو وی خرما بیرسا نور راشي اقوت واپس کوما نور غنم واپس کوما نو دا نور واپس کول حکمن دا سیدی لکه بینه چې کم ما دا غنه غستی ومقه واپس کوما دا نور چې واپس کوم نور غنم چینی می ترخصت دا نور چینی غوړی می ترخصت استعمال کړی می دي نور غوړی دا چې واپس کوما دا حکمن بینه او ما واپس کول لیکم چې تمہارا خستی دي نو تب مبادله المال بالمال بکی رانلا حکمن دا سدا صاحب دا هدايي وي لان كأن المردود عين الماخوذ كأن المردود عين الماخوذ گویا چې دا مردود واپس کوي چې کنه دا عین یا غده کمی چې اخیسته دي پدن لګي پوه شوي کنه حکمن ښا
نه کدا سی نه کو ذکر الدین اصل معنی سره تقضى بامثالها کدا سی نه کو نو به خو ته به جوړیږي به خو قرض نه جایز شي ټول وای شولې به هجي لاندې لیکلي لأن الخبز بالصنعة خرج من أصله دا خبره موږ وختي وکړه خاتمه د باب من لا ربا بینهما نو صاحب د قدرت فرمایي د مولا او د غلام ترمن ربا نشتا موږ شرایطو کې ذکر کړی او ربا به له متحقق کیږي چې کله دا دوه عقیدین چې دا غیر وی کډواړه یو کسو د سیوای مال د یو کسو په دې صورت کې خو به ربا نشته لکه اوس د مولا د غلام په قبضه کې چې څه دي دا ټول د مولا دي نو د سینې شویل چې یو کس بل څور کړه او بس زیات غواړي او دا د ربا شي ولا ربا بين المولى وعبده لأن العبد وما في يده ملك للمولى ده خود مولا ملک دی دغشن د مدبر او د مولا ترمنځ د ام ولدی او د مولا ترمنځ خدا غ صورت کې چې کله په دې غلام باندې دومره دین نه چې د په دې قیمت باندې هاته کړي کچري په غلام باندې دومره دین وو ویل د په قبضه کې چې څه دي یو را اداره د مولا نه دي چې نه دي اوس کو سره مولا لګ ور کوي زیات تیلی یا ته لګ اخلي زیات ور کوي شرط ولګي به وګوري سودی ښا دمه ولا بين المسلم والحربيه د مسلمان او د حربي ترمنځ ربا نشته ولو بعقد فاسد عقد فاسد د مسلمان او حربي ترمنځ کولم نو واجبای چې یو مثلا یو بګي مسلمان دی چې مسلمان دی دا مبیا واپس کی کوم مشتری او کباین او مبیا دی واپس کی بس نه شان ټیک ده او وجه دا چې د حربي مال مباح دی د سی بو یو معصوم مال نه دی موږ شرایطو کې ویلو نو د حربي سره کدو کنه کې قانون دار دغه مال چې به په کومه طریقه باندې حاصله جایز ده وي خودم رده چې غدر دوکه ور سره ونه کې ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ویلو دې قید نه پته ولګي د لکه چې غزمن دار تراره مستأمن بنکر نو ګره به ور سره سودی معاملہ کول نه دی جایز ور سره دا قید ذهن کې وساتای چې دارالحرب کې چې مسلمان پیسې په سود باندې ورکی کافر لا طرفین دې ته جایز وي به ووري د طرفینو د امام صاحب د امام محمد رحم الله رای دا چې د مسلمان او د حربي ترمنځ سود چې د دارالحرب کې دا جایز دې ته حرام سود نشویلې خدای کې به تاسو قید لګوي یو فی دار الحرب کاغذ دلته مستعمل شوبه بهر حل سود دی حرام دی دویم دا چې مسلمان پیسې ورکي او سود وصولې دا صورت دی اوس که مسلمان په دارالحرب کې داغو په بانک کې پیسې جمع کړي دی او سود دا ورکي نه رسېږي مزین صورتونه کې شمال کې دي تانه بس پیسې کټ کوي خزینه صورتونه کې بس بانک ته قصه یو باسي یو مسلمان پیسې رواله او سود به دا ورکي حربي لا هغه ته چم جایز نه دی ویلې او د امام ابو یوسف رحم الله او د نور امامان رای دا د چسود په هر ځای کې حرام دی کاغه دارالاسلام او دارالحرب وی او مداري مفتابهی ده ځکه د سود حرمت کم نصوص راغلي عام دي دا به نشته چې دارالاسلام کې دي دویمه وجه دا چې وس په دارالحرب کې زمونږ مسلمانان بانکونه کې بیسیک دی او سود ورکي دا دغه قوت مضبوطی دغه پیسې زیاتی او زمون خلاف به استعمالي مرحل مفتابی رای د امام ابو یوسف رحمه الله دا تاسو به شولې اوس دارالاسلام کوم ملک ته ویل کیږي دارالحرب کوم ملک ته ویل کیږي دارالامان کوم ملک ته ویل کیږي نو غږ شوی تا دارالاسلام هغه مملکت ته ویل کیږي چې الته د مسلمانانو حکومت قائم وي داسې حکومت
چې په اسلامي احکام نافذولو باندې قادر وي بالفعل کنو نه دي خو په نافذولو قادر نو دا پاکستان دارالاسلام دے مسلمانان کولی شي وہ مملکت ہے جہاں مسلمانوں کو ایسی سیاسی فوقیت حاصل ہو کہ وہ تمام احکام اسلامی کے نفاذ پر قادر ہو دارالحرب دا اغا مملکت کافرہ تویلی کی کہ مملکت کافرہ چہلتا کافرانو تا امن وی او مسلمانانو تا بکی امن نوی امدغه شان مسلمانان چې هغه مذهبي حقوق عبادات جمعه عیدین وغیرہ دا علانیه نشي کولای د دینه قاصدي دارالحرب هغه مملکت کافره ته ویل کیږي چې حکومت پکې د کافر وي او کافر ته امن وي مسلمانانو ته نه وي او مسلمانان پکې خپل عبادت دغه شان جمعه عیدین وغیرہ علانیه نشي کولای دریم نمبر د دارالامن دارالامن هغه ملک ته ویل کیږي چې الته اقتدار د کافر او بلاس کی غیر مسلم او بلاس کی لیکن مسلمانان پکې بامن کی اقتدار د کافر او بلاس کی مسلمانان پکې بامن کی یو مسلمانان دعوت دین کوم فریضه ده هغه سره انجام کولای شي دوا او کوم اسلامی احکام دي چې دا غیر لپاره اقتدار نه دی ضروری حکومت نه دی ضروری هغه پوره کولای شي چې پابندي پکې نه وي درې دغه عمل ته کمل کولای کیږي دارالامان چې اقتدار پکې د کافر وي مسلمانانو ته پکې امن وي دعوت دین کوم فریضه دا پکې انجامول شي او ور سره کوم احکام دي چې اقتدار پکې نه ضروری ابو رکول شي مجموعه څلور اجزا جوړ شو د تعریف به د دارالامان ویلې کیږي نو موجوده زمانہ کې تقریبا هر د کافر ملک دارالامان جوړ شوی دی ځکه اقتدار داغو دی مسلمانانو ته پکې امن دی دعوت کولی شي او احکام چې علانیه ادا کولی شي هغه یو ملک نیم دسی چې هغه دې ته نه بریدي ابه بیل مسلې نو لیکي فتاوی زکریا کی مذکورہ بالا تعریفات سے 12 تعریفات پر زور اچھا مذکورہ بالا تعریفات پر نظر رکھتے ہوئے آج کل کے غیر مسلم ممالک کو دارالحرب کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے بنا بری اکثر غیر مسلم ممالک دارالامان کے ازمرے میں شامل ہوں گے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362 ولی صاحب تاسو پوه شولئ اوس د ربا عمومي کوم قواعد دي نو ورته کې دي مخکې ټول وچلیدل اول الربا حرام قليله وكثيره دویم الاموال الربويه منصوصه ومقيسه اموال ربويه منصوصه دي شپږ اشیاء او مقیسم دی اوریجی چونه وغیرہ په قیاس تا چاکه چې قدر او جنس وي دریم النقود الورقيه من الاموال الربويه دا موجوده کرنسی اموال ربويه ونه ده نو دې کې سل نور سلمانی یو نیم سلخ سل سود دی ګوره سلورم كل قرض جر نفعا ربا بنزم لا يكون بيع الاموال الربويه بجنسها الا مثلا بمثل ناخو ویلو کنه ټول بيع الاموال الربويه چې بجنسها بيع کینو سلم مثلا بمثلا بسيبي لا يجوز بيع الاموال الربويه بجنسها الا مثلا بمثل شپغم ان اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا رسي کنه البته يدا بيد بيخا نسا حراما وم يجوز بيع خالص الربوي خالص الربوي بيع جائز ده بمشوب من جنس عند الحنفيه د چا سره چاغي کې شوب د دس شی په مقابله کې چې هغه کې د جنس شایبه وي لکه غوخه په حیوان باندې مونږ ویلو جایز شوافی وینو اتم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل چې کله په تماثل کې جهل وکنه دا داسې لکه چې باقاعده په تفاضل علم دی نو نه د جایز
خو هم نشوله دیر بربل تعبیر من کړو چې اموال ربویو کې شکله تبادله هم جنس سره کیږي نو اٹکل بنی جایز ولې اٹکل کې پته نه لګي چې مماثل دي کې نه دي دلته څه وایي الجهل بالتماثل چې کنه دا داسې دی لکه چې باقاعده یو طرف ته کم زید دی نسود دی اٹکل نه دی ټیک نه هم الربا يجري في المعاوضات الماليه دون غيرها لك ربا په معاوضات مالیو کې چلیږي قرض کې نه قرض خو معاوضات مالیه نه دی خو ابتداء تبرع او احسان دی اخو حقیقت کې عاریه ده چاله یو شی باریه معنی ورکول دي دغه وجه د قرض د عاریه په لفظ معنی سي کیږي اما معاوضه نه ده او امتحان چې واپس ورکې معاوضه دي جوړيږي تاسو به شولې صاحب دې هدايه چې کله د ربا د باب نه فارغ شو کنه دا خو قدرت مولا دی خو صاحب دې هدايه چې کله فارغ شوه دی نبی د بیع الحقوق بیان کړی دی نو راځي منګم د بیع الحقوق بیان وکړو توجه جی اول دا دوه اصطلاحات ځین کې کینوي یو ته حق ویل کیږي یو ته عین ویل کیږي عین چاته ویل کیږي کوم شی چې وجود لري وجود مستقل وجود لري لکه دا کتاب دی موبایل دی پکې دی بلډینګ دی زمکه د پلاټ دی د تعین ویل کیږي او کوم شی چې مستقل وجود نه لري نو بیا غي ته ویل کیږي حق او د دې جمع حقوق دا او خلق ورته حقوق مجرده وي اوس د دې بیا جایز ده کنه ده دی حقیقت وردن کېدل نو مخکې تاسو یو دوه اصطلاحات نور زده کوي یو ته بیع ویل کیږي او یو ته تنزل عن الوظائف او صلح ویل کیږي بیع ویل کیږي دی ته چې باغی کې احد العاقدین باقاعده آخر لرا مالک جوړ کی د مبيع بالفاظ دیگر یو پکې خپل ملک منتقل کی بلتا بای رباسی کی خپل ملک منتقل کی مشتری تا بای رباسی کی مالک جوړ کی د خپل ملک مشتری نه رسي او دویم نمبر دی تنزل عن الوظائف او صلح بالعوض ورته ویل کیږي هغه دا چې باغی کې باقاعده تور باندې یو بل مالک نه جوړي بلکې هغه صرف د دې ملک نه خپل هغه حق کټ کی او بل تلار کولاو کې غزان مالک جوړ کی به لنډه دا د بابای کې په نفس عقد سره مقابل دا خرچ د مالک جوړيږي او بده کې نه زدم کړل دا اصطلاح به الفاظ دیگر په بیا کې ملک چې ډایرک مشتری ته منتقل کیږي او په صلح کې دا د چا ملک چې بل ته منتقل کیږي کنه دای منتقل کوي نه دا صرف مزاحمت پری دی بیزي زمونور مزاحمت مقابله نه کومه مالک د خپل جوړ شتکړه شه پوهنه شولې یو کې ډایرک مالک جوړ شي او دی بل کې ورستو ځان مالک جوړي هغه سره خپل ملک ختم کې مزاحمت ختم کې سره نو دوه اصطلاحات مذکر کنه یو بیا شول او بل صلح یا خلق تتنزل عن الوظائف وي راځي اوس دې صورتونه ووري د دې تقریبا حضرت کوم بیان کړی دی نو مجموعي تور ته و صورتونه روزي و هغه کې اول نمبر کله یو سړي ته حق ملاوي کنه ان شاء الله به ورستو بل تقسیم به وکړو نچول به کو خبر هلا وبس تفصیلا ووري اول نمبر یو سړي ته حق ملاوي اصلي نه ضروري وي بنا بر ضرورت و ته ملاوي به الفاظ دیگر یو سړي ته حق ملاوي دا اغنه د ضرر د دفع کولو د پاره نور اصالتن حق نه د دې لپاره مثال لکه شفیع ته چې د شفیع حق ملاو ده دا څه اصالتن ته حق نه ده خو گاون کې د څه کس راځي چې اغنه به د ضرر ده نو د دفع ضرر د بار د حق د حق ملاو شوی دی نو د دې نوم سره ضروری حق دفع ضرر د وجنه چې کوم حق ملاوي اصالتا نه دی دا ټول تعبیرات علما کوي همدغه شان دویم مثال واوري یو سړي دوه خزي دي
درې ښځې دي 4 ښځې دي تاسو ثبت ده ان شاء الله موږ لره روان دي نمبر بګدي د شپې تیرولو یوې سره یو هفته بلې سره بل هفته بلې سره بل هفته یوې سره 2 ورځې بلې سره 2 په څه طریقه باندې چې نمبر دي بده کې د هر زنانه حق دی چې خاوند دغه سره شپه تیر کی دغه په نمبر کې اوس که خاوند را باسيږي او د دې بځې بلې زنانه لورځي نو د دې څه حق نه پامال کیږي سالتن د دې څه حق د شپې نشته خودم راته چې دې ته به ضرر دی چې زما نمبر کې بلې زناته بلې بني ته می څنګه ورځي نه دې تم حق ملاو دی دا کم حق دی دا حق ضروری دی دفع ضرر په وجماني حق دی اصالتن نه دی د ټول تعبیرات دي اوس دې قسم حق بیا جایز ده کنه ده او صلح جایز ده کنه ده نو مولوی صاحب د دې قسم حق نه بیا جایز ده او نه صلح بلا عوض جایز ده لنډه ده مطلقاً په عوض باندې منتقل کولی نه دي جایز ان شاء الله موږ به خیر سره شفا کی وایو ان قریب را روانه ده کله چې شفی مشتری ته وایي چې مال به دومره روپۍ راکې زه به شفا پرېږدم یا مشتری ته وایي دومره روپۍ بل درکړم شفا پرېږده نو څو صورتونه دي چې هغې کې د شفی د شفیع حق باطلیږي ختمیږي هغې کې یو دام دی نو نه روپۍ حق جوړېږي او ورسره هغه حق شفا هم لاړه وجه څه مولوي صاحب دلته چې د حق ملاو دی که نه ما تاسو ویل د دفعي ضرر د وجه نه دی اصالتن نه دی اوس چې دا دې ته تیار شو چې بس روپۍ راکه او مشتری مبیته والا اخذ بلی ته وای روپۍ مال راکه او زما شپه دې تا سره تیری نو معلومیږي چې ضرر وته نشته چې نشته روپۍ به څه معنی دي بلا عوض چانه روپۍ خصل خوش رشوت وی حالته د قدرت کې باقاعده ناکید رشوت لیکل دي بهرحال دلته استحقاق په یو طریقه باندې نه کیږي نه په بیا باندې او نه په صلح تنزل دیم صورت هغه حق دی چې په الحال ثابت نه وي البته په مستقبل کې داغه د ثبوت توقع وي دا یو حق چې په الحال نه ثابت آینده کې داغه د ثبوت توقع وي مثال واوري لکه یو سړی دی او د هغه بلار ژوندې دی نو امکان شته چې بلار یې مړ شي او د بلار کومه طریقه داغه کې د میراث ملاو شي دلته دې زوی ته کم حق دی حق وراثت دا فی الحال نشته ها توقع شته چې د دنه په پلار مخ کې مړ شي او دا حق وراثت به د تر منتقل شي یقیني نه دی کې چې دا مخ کې مړ شي ندی تسنو ویل کی هغه حق چا فی الحال نه ثابت مستقبل کې داغه د ثبوت توقع وي نه دی حکم داده چونکه وراثت باقاعده دی الګ د زوی ته نه دی را منتقل شوی ملک نه دی راغله نو بایم نه د جایز او صلح پای وسرم نه د جایز تنزل عن الوظائف ورته مثلا چاته وی چراشه مال یو لک روپۍ راکا او قبلار می وفات شو زما د وراثت کوم حق واغستا دواړه نه دی جایز نه بیا جایز دا نه صلح تنزل عن الوظیفه چې ورته وی دواړه نه دی جایز پوه شو لیکنه څه شو دوا نو دفعي مضرت د بار چې کوم حق التدوال نه دي جایز کوم حق چې په الحال نو ثابت نازین کې نه وي التم دوال نه دي جایز دریم کله کله حق په الحال ثابت وي اصالتن ثابت وي په الحال هم وي دویم پکې ختم شو دا دویم کوم صورت کنه غیر احتراز را لې اصالتن هم وي هغه ول نه احتراز را لې الته اصالتن نو پیږي کنه په الحال هم وي اصالتن هم وي خودم رده چې انتقال نه قبل شرعا نو مثال څه ده لکه قصاص یو سړی بلار چمل کو نزویتا حق حاصل له چې قاتل نه قصاص والی دا حق قصاص په الحال موجود دی نو غدویم نه احتراز را لې اصالتن موجود دی دفع ضرر مضر قصه بګ نشتا اول نه احتراز را لې خودم رده چې حق قصاص انتقال نه قبل شرعا چې بل ته وې یو لک روپۍ راکا ازما په عزت عمل کته ته می دا حق در کو کولې شي دا دې حکم دار چې دلتم بیان د جایز
ځکه بیع کی انتقال کیږي د مبيع مشتری ته، دلته خو انتقال نه کیږي. نو البته صلح بالعوض چې دا تنزل دا جایز دی. قاتل ته وې د سیګارو کرو بیرا کا او د خپل حق نه دست بردار کېږم، صلح در سره کومه. تنزل معنا دست بردار کېدل. پوه نه شئ څه شو؟ درې ناول دو کې نه به جایز و نه صلح دست بردار کېدل جایز وو، او بل دریم کې صلح دست بردار کېدل تنزل چې د جایز دی بیان ده. هم د دې دریم د باره یو بل صورت موري بل مثال د یو سړی منکوحه ده، داغه نه پیدا او چتول لري سړی حق دی فی الحال ثابت دی او اصالتن ثابت دی، خو شرعا انتقال نه قبلې چې چانه پیسې والی او ورته وایي زما خزه نور ته وتی کوا، دا کول شي شرعا انتقال نه قبلې نه دې کې بیان ده جایز. البته صلح بالعوض چې دا تنزل دست بردار کېدل د خپل حق نه په عوض باندې جایز ده. خزه ته وایي یو لک روپۍ راکا 50,000 روپۍ راکا 10,000 روپۍ راکا خلا در سره کومه طلاق بالمال در کومه پاین شي به څه صورت شو؟ درې شو کا سلورم هغه حقوق عرفیه شغد آیانو سره متعلق دي، دی حقوق متعلق د آیانو سره دي. بالفاظ دیگر دا د دایمی منافع ونه عبارت دی، د یو شي نه دایمی منافع خستل. مثال چې به پوه شي لکه لار باندې حق مرور نالی دکنه نالی ولا باغه باندې د وبو حق د بوتللو حق دا اوس حقوق دي، حقوق عرفیه دي، خو آیانو سره تعلق دی. دی وی د ځمکې سره لارې سره او بلې د بلې ځمکې د ولې سره تعلق دی. اما ول دا عبارت دی د دایمی منافع ونه عبارت دی، دایمی نه فاصله ول بس لار باندې تلی شي په دغه ولې کم اغزمه کړه باغی کې وبب ولې شي پوه نه شولې به. نوس د دې بیا به څنګه او د دې تنزل جایز دی کنه دی؟ نو صاحب د هدايت د دې بیان باقاعده کړی دی ښا نو ما تلګ متوجي شي. صاحب د هدايت وی په دې حق شرب کې او حق مرور کې دوه حیثیت دي. یو د غلاري کما زمکره دغه بیا کول دي، دغه شرب کما ولد دغه بیا کول دي خرڅول دي. نو هغه بیان دا کړی دی چې د لاري کما زمکه دا خرڅول شي سړی که خپلې پچا باندې خرڅ کی داغه بشي به کې هغه حق مرور هغه ته شي دنه مکټ شي. البته د دې ولی کما زمکه کما هندي د منافع چې کوم ان پوری متعلق دي، یعنی د غزمکه دې بیان ده جایز. ولې لکه دا خو مهین ده کنه وې د اول ته ولې جایز ده دلته ولې نه ده جایز؟ نو وې التا حدود معلوم می دلاري نو جهالت پکې نه مبیا کې غرر پکې نه مبیا کې دلته حدود نه دي معلوم کله وبډي دي کله لګي. نبی حضرت لیکلي دي کچري معلومی کې صاحب د هدايت د انداز نه کچري د ولی حد معلوم شي چوبه به دې بوري دا حد دې بوري مبياش ولا خرڅ می درمانه کړله بس به دام جایز ده. دا صحیح ده کله خبره عقلي سیرانی سي معنا د عدم جواز وجه دا و چې حد نه معلوم چې څومره مبیا ده، نو چې حد معلوم شو بس جایز شو کنه. ابي خاص کرن سبا زمانه کې دیم صورت ولا صاحب د هدايت ذکر کړی دی چې زمکه خرڅول نه عین خرڅول نه د حق خرڅول د مرور والا ناغي په باره کې دي چې د زمکه د مرور والا حق خرڅول شي او د شرب والا نشي خرڅولای. خو سیدا ده کنه چې دا بس د حق دی ان خرڅيږي او کس نه پیسې والی او زما په دې زمکه تیرې دی را تیرې دی شي دا نشي کولای حق نه خرڅيږي. نه برحال بیا جایز ده به او نه صلح جایز ده. دا وشو څو شو څلور کنه
پنځم نمبر حق اسبقیت. حق اسبقیت څه معنا؟ کم سړی چې دا قاعده تاسو اورېدلې ده مباح شي ته اول ورسیږي هم دا غي مونږ وایو المباح لمن سبقت يده. مباح دا غا چا دې د چا چې د ید اول کې ورسیږي. تاسو دا کړه. نو د دې لپاره مثال ان شاء الله موږ له باقاعده مسله را روانه د ارض الموات. یو ځمکه ده هغه د حکومت باندر کې ده د چا ذاتی ملک نه دی. نو حکومت کولی شي چې د آبادی د باره چاله ور کلال شزان له آباد کا. البته صاحب د قدرت ولدري شرایط ذکر کړی دي. یو دا چې د چا ذاتی ملک نه کړي چا ذاتی ملک حکومت وخت نشي کولای چې چاله ملک ورکی. دویم د خلکو حقوق به ور بورې نه متعلق به الفاظ دیگر د خلکو د پټو کورونو سره بنزدي نه ځکه کنيزدي یو خدایغو حقوق ور بورې متعلق دي ګن منل ته ورته یا چراګای ته جوړ کړي حیوانات به کې چرې. نو د دې د خلکو د آبادی نه لري مړه بس لنډي وای آبادی نه لري. او دریم نمبر د حکومت وخت په اجازت باندې آباد کی. نکم کس شورله کانی مانی ته تاوکله آباد کړله نو د ازمکه د دنش ولا ادم ردا چې دته حق ملاو شول د دینه د فدیه خستلو او د حق ته څنو وي حق اسبقیت اول لا ور علینو. اوس په دې حق اسبقیت کې بیا جایز ده کنه ده صلح جایز ده کنه ده. نو بیا نه ده جایز کا وجه دا د ملک نه دی. نو بیا خو لیکي خپل ملک چاته منتقل کول د خو ملک نه دی. البته صلح بالعوض چلا تنزل عن الوظائف وظیفه چدا دا جایز ده او درېګا. صلح بالعوض ولی حق ورته ملاو دی او دا حق اصالتن ملاو دی. ووري کدا دا خبره خو ما پری کی وی دا حق اصالتن ملاو دی. یو اولنی صورت کې حق اصالتن نو دفع ضرر د پاره دلته اصالتن دی. دویم کیو چې فی الحال نو دلته حق فی الحال هم دی. دریم کیو چې حق انتقال نه قبل او دلته انتقال هم قبلې اندر رسیدلی. دا قیدونو سره ویلې خبره پنځم کې لګی کنه. برحال اولنی درې بار شلو کم کم اصالتن دی. دویم فی الحال دی. دریم شرن انتقال قبلی. نو بیان د جایز ملک نه دی. ادم رده چی تصورته وی صلح بالعوض جایز ده. تنزل عن الوظیفه بيد سکار دی. زه دین را کوزیګم مال دومره روپۍ راکا ورشه حکومت نه نغو اجازه منی لازم کتاب ادا کا. نګور د چې روپۍ واخ سلمات سره بیع او د صلح بالعوض د تنزل د برداری په منځ کې فرق کړو. بیا خو دې ته وی چې باقاعده روپۍ راکا د استاش ولا نو څنګه روپۍ ورکړ ډایرک مبیا د مشتری جوړ شي. دلته چې لازم کم مثلا ما آباد کړو جنزیب ته روپۍ راکا نو زبد دینه زه تنزل به وکما د بردار به شمل دي حق نه دنه یو لک روپۍ والما. وس دا آباد ازمکه حق د ډایرک جوړ نشو. دا به خپل مهنت کوشش وکي او خپل حق به ثابتي. فرق را لکنه څه صورت شو پینځه. البته د دې نور جزئیات دي نو مر سره واوري خجی. ذرا واپس به بیره شروع بیره پوره کو. شپږم نمبر حق ملازمت دی. یو سړی مدرسه کې استاد دی سکول کې استاد دی خو صحیح مثال پیدا شي جوړ شي سرکاري ملازم دی. ناغه ته د حق حاصل دی چې کار کوي او پیسې بګټي یعنی تنخواه اخلي. مثلا یو کس سکول کې استاد دی ناغه ته د حق حاصل دی چې او خپل خدمات کوي او به د سرکار نه تنخواه اخلي. بل چاته د حق نشته چې هغه وي ستا به زه زمون ورته بنځي اول ته به ستا خدمات کوم او تنخواه دې ماته ملاويږي. بل چاته د حق نشته. دې ته څه نوم حق ملازمت. د دې بیان د جایز نه ده. ولی دغه ملازم پلاس کې څه شی شته دی نه چې هغه بل ته نقل کی بلکې د سی به وایو دلتم حق اصالتن دی دلتم فی الحال دی
خودم رده چې دلته انتقال نه قبلي نو به نه ده جایز البته صلح بالعوض ده جایز ده مې روپۍ راکا زبدا نوکری پرې دما ته مهنت کوشش وکړه نوکری ته ونی سوي همدغه شان حق پګړیم دی پګړی پیژنې کنه سلامي او جلسه مرته وي هغه دا ګوره نن سبا د انتهایی زید مروج دی یو سړی دی مالکی دکان دی هغه کرایدار نه یک مشت مثلا 1 کروڑ روپۍ والی دا دکان حق سکونات ستا شو تبک خپل کار کې بل بکې اوسه څه چې به کې استغفار دا ټول عمر له ساده اولاد دایمي ستا شو البته زمکه بزمای سره اوسېدل بګستا دي لہذا دې زمکه به مال لګ کریم راکې مثلا عام طور دې 100 روپۍ کوي وته مال 100 روپۍ راکوا پته لګي پوه شوي کنه به نو ګور زمکه د مالک دا صرف حق سکونت چې کنه دا حق به خرڅ کو نو یو صورت دار خري ته بغلی ویلې کیږي او یو چې ده کنه خلک عام طور چاله کور یا دکان په کریم باندې ور کوي او 100 روپۍ تیوالی اډوانس چې ورته منغوایو ابه چې کله کور او دکان پرې دی واپس اډوانس روپۍ ور کوي ابل شه ده امنګ پګړی یادو دا بیل شه ده پګړی کی باقاعده بیع د حق کیږي حق سکونت او د عین نکیږي د زمکی او په کرایه کې اجاره کې اکم اډوانس وی هغه د څه وزن یا څه به مې یا خو ما ویل قرض یا امانت ویلی مو کنه به ان شاء الله اجاره کې مو وایو نو دې حق سکونت بیع څنګه ده څنګه چې مخکې من خبر وکړه دا مخکې مثال ملازمت ذکر کړو کنه څنګه چې دغه بیان د جایز عام علما وي د دې نه د جایز ځکه دا خو عین نه دی حق دی البته صلح پایو سره جایز ده زدا خپل حق نه د صبردار کېږم مال 1 کروڑ روپۍ راکا لال شت تبګي حق خپل جوړ کا پوه شولې به نن سبا بعض علما ورای دا لکه څنګه چې موږ په ول درس کې ویلیو حضرت رای دا چې بیا کې دا شرط لګول چې مبيع مال وی دانه د ضروري او خاص کر دې باندې سنس نه راغله کوم فقهاو چې دا د عین والا عین والا بیا کې دا شرط نه دی چې دا مال دی عین وی د سی وایا بل الفاظ دیگر د مال په تعریف کې عینیت چې ده کې عینیت په دې باندې سنس نه راغله چې مال به عین وی او حق مال نشي کېدل خاص کر مشامی په حواله باندې ذکر کړیو کنه چې د خلکو اعلان ورته کیږي بس مال له او چا چې وای د عین قید لګولې ده هغه د اور په اعتبار سره لګولې بعض فقهاو په کې راقید نم دی لګولې نو بهرحال د بعض علما ورای دا چې دا مال دی نن سبا لہذا خرڅول جایز دي لکه څنګه چې ګیس ته وګورای نه دی بجلی ته وګورای نه دی حالانکه دا خو عز الاموال دي هم نمبر بیع الخيارات بیع الخيارات دا ان شاء الله موږ اسلام او جدید معیشت کتاب کې راشي سٹاک مارکیټ کې دا کار کیږي زغنه مخلمه د دې ساجد نه غنم علما دا مال غنم یو مش پس را کوي د یو لک روپو غنم دي خو زه یریږم چې یو مش پس تا کله مال مثلا 30 تاریخ باندې غنم را کوي دا څنګه چارځن شوی ماته به تاوان ورسیږي سٹاک مارکیټ کې ټول دالو بای کا مثلا سجاد نمی غنم دی یو لک روپو واخستل د اعزاز نمی بالفرض جوار واخستل یو لک روپو خو د سٹاک مارکیټ کې دا سني چې فلحال روپۍ ورکه مبيبه ته ډایرک ملاو شي بلکې روپۍ به ته فلحال ورکه یا د نه دي ورکړي خو مبيبه به مخفا خاص یو تاریخ مانی آینده یو تاریخ مانی وتا ته مبيبه ملاويږي دا نه چې به سلام وي هر شي کې داسي اوس دا خبره چې جایز ده کنه دغه سره من کار نه لرو نه ده جایز لنډه ده بس دا به چیړو د خیرت سره مقصدی خبره به منګه کوه ورخه نو په دې سجاد نما غنم واخستل او دا به ما ته غنم سپاری په 30 تاریخ باندې او زه یریږم چې 30 تاریخ راشي کې د شي د غنم ریټ را غورځیدلې نو دا بلال ما ته وې د سیو کارو کا په سٹاک مارکیټ کې د قشان خلې کی او هغه کار هم دای څنګه ما ته وې مال د سی وکد یو لک روپۍ راکا
یو لک خو ما بیا اخیستې لګې کمې کوي ما ته وایي داسې کار وکړه ما له 10,000 روپۍ راکړه فی الحال چې 30 تاریخ رالی تا ته خیار دی که دا غنم د هغه نه اخلي او که نه اخلي بیا وره د هغه نه غنم واله 30 تاریخ باندې که خوښ دي ځان لی واله که نه مال یې راکړه دا د مشتري د طرفه شو که نه کله به یې د طرف به یي زما څه غنم دي به دې سجاد باندې مې په 1 لک روپۍ خرڅ کړه خو 30 تاریخ باندې به حوالګي کېږي زه یېرېږم داسې نه چې ګراني ارزان رانه لاړ نه شي 30 تاریخ باندې ګران نه وي نو دا بلال ما ته وایي مړه داسې کار وکړه 10,000 روپۍ ما له راکړه فی الحال او چې کله 30 تاریخ رالی که نه نو که کوم تاوان درته در ورسېدلو که نه مطلب د دې ریټ زیات شوی و هغه زما نه واله پوه نه شولې بیا د دې ته څه ویل کېږي بیع الخیارات آپشن بیه ورته وایي دا اوس د حق مجرده بیه ده ښه زما کوم خیار دی خیار اچھا چې اوس لږ پسې مخکې لاړ شئ نو اوس دا بلال ما نه روپۍ اخیستې 10,000 که نه او ما ته دا خیار دی چې زه دغه غنم که 30 تاریخ رالی زه چې مشتري ما نو که ریټ را غورځېدلی زه به بلال باندې خرڅوم داسې ده که نه دا بل عباس مولوي صاحب بلال ته وایي چې هلکه 10,000 روپۍ به زه تاله درکړم او دا شی ما ته را منتقل که برحال دا تش ته چا بیه ده د خیاراتو دا به هلته بیا وایو د خیره که نو دا جایز ده که نه ده برحال دا د دې نه بیه جایز ده او نه په دې کې صلح بالعوض جایز ده دواړه نه دي صحیح ورسېدلې به حضرت کما خلاصه ایستلې هغه دا ده چې د حقوق مجرده او بیع په 15 شرایطو سره وی جایز ده اول شرط دا چې په الحال به ثابت وي آیا اعتبار کو کنه دویم نمبر دویم اصالتن بوي اول نمبر اعتبار کو دریم انتقال بقبلی دریم نمبر اعتبار کو څلورم قابل تحدید بوي حد به معلوم وي حد به معلومیږي غرر جهالت به پکې نه وي دغه نالۍ ولا قسم چې کړي و او پنځم نمبر د تاجر په عرف کې به د اموال او د عیانو حیثیت اختیار کړي پوه شئ به تاسو به ان شاء الله فقہی مقالاتو کې دا مطالعه کوي الته اخیره کې کم نچوړ راستلې دي هغه د چې هغه دوه قسم جوړ کړي شروع کې حقوق یو حقوق شرعیه دي یعنی هغه حق چې شریعت ورکړي لکه حق اسبقیت وغیرہ شو دویم نمبر هغه حقوق دي چې هغه د دفع مضرت د باره میلاو دي هغه ته حقوق ضروریه عنوان حضرت ورکړي حقوق ضروریه مصدغه مجموع احکام تر وځي ورسېدل به راځي اوس یو بل سلیکشن وچیړو ارزي غونته کې چې ته بانکینګ وایي ښا چونکه بانک کې مروجه بانکونو کې سود کیږي ربا کیږي دغه متعلق د مختصر باس کو تاسو ته لغوه کې دی هم دا څو اصطلاحات ووري ښا دا څو کیسې اصطلاحات نه دي بلکې مسائل دي یو دانن سبا تجارتی نوم خرڅيږي هغه ته ویل کېږي ټریډ نیم او ګډ ویل ورته ویل کېږي ګډ ویل تجارتی نوم دغه شان دویم نمبر دی تجارتی علامات خرڅيږي هغه ته ټریډ مارک ویل کېږي او دغه شان فرانچایز دی ان شاء الله د بيو په اخره کې بلدي به پوره قصه وکړو چې فرانچایز شاته ویل کېږي نو دا هم د څلورم قسم نه دي څلورم قسم من کم یو ویلو چې هغه حقوق عرفیه چې هغه د اعیان سره متعلق وي او دغه عبارت دا چې سړی دایمي منافع حاصلې نه دا غديخه د دې طریقې کار دی چې بعضی ممالکو کې دا ګډ ویل چې ټریډ نیم دا سرټیفیکیټ د چا سره نه وی کنه ناغه بار ته مال نشي لګلې بار نه امپورټ ایکسپورټ دا کارونه نشي کولای بار نه مال نشي راغختلې در آمدات برآمدات چې ورته وي نبی حکومت ناغو سند حاصل کړي په مهنت او کوشش مانی او دغه شان
تجارتي څه علامات وي چې باغ علامات باندې سره خپل سامانونه خرڅي او باقي کله کله نوم وی لکه باټا سروس وغیرہ نمونه دي کنه دا یو معیار ګرځیدلی خلک د دې سامانونه اخلي نو سوال دا دی چې دا حق د چا سره ورسري خرڅولې شي کنه نو حضرت وی پورا وګ تفصیل لفظ چې صحیح دا ده کنه چې دا د مال په حکم کې نن سبا د تاجر او بورف کې مال ګرځیدلې ده نه دی بیا جایز ده صلح ولا څه کې بیا هم جایز ده البته د دې خبرې په خیال ساتو چې خلکو ته دوکه ملاونه شي څنګه اعلانات بکی کې باقاعده خلک به پوهه کوي چې بلانکې کب نه خپل نوم خرڅ کو بلانکې کب نه مانی او دوی مې کب نه به بکار ده چې اشیاء هم داغي کب نه په معیار باندې جوړي د سینې چې خلک داغي په سوچلي او معیار یې ول خراب کړي دریم قید بګیداري چې حکومت د دې اجازه ته مرکه چې سړی دی دا شي نه خرڅي دغه شان تجارتي لایسنس ته کا دا ما چې وختي کوم قصه وکړه لکنه چې بار ملکونو کې برآمدات درآمدات د بار بسنت حاصله هغه اصل کې تجارتي لایسنس هغه ته ویل کیږي دا وختي مغومن فټ کو هغه نه دیکھا څه ته ویل کیږي تجارتي لایسنس او دا ټریډ نیم چې دا خو اصل کې د یو څه وایو د یو حق نوم دی دغه شان د یو حق علامه ده ټریډ مارک نو دغه تجارتي لایسنس خرڅولم صحیح دي او دغه دا شی نه کوم یاد کړه ټریډ نیم او ټریډ مارک چې صحیح ده د خرڅول جایز دي خو دغه شرایط خیال به کې ساتل شي است بینک مسلو لراشي ولی سبا حضرت د داسې تاسو وګڼئ چې بیخي د دې اسلامي بینکونو موجد دی ښه اگر چې د مخکې نه خو د کومه ترقي ورکړله او کومې معروف کړه په دې ټوله دنیا کې داسې وګڼئ چې بس دای موجد اول دی بیخي نو اوس په دې اسلامي بینکونو کې په کومه طریقه باندې کار کیږي او به کوم مروجه بینکونه دي سودی بینکاری چې ته مونږ وایو هغه کې په کومه طریقه کار کیږي هغه ولې ناجایز دي درس به ورسې کنه ټیم کم دی به وایو وزدام پاتې شو به وسم بریک هدل به بل مقګره دی جاری د ذکر دی بس ټول به په اجاره کې دی به بل مقد مزاربت دالته واسطه به بل مقد شرکت دالته واسو یو مقد مرابحه واغی کې پاتې شولا زه ګورو نو بس پری وېدو